من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدقت يا رب العالمين. हादी न मिलेगा तुम्हें कुरान से बेहतर, हादी न मिलेगा तुम्हें कुरान से बेहतर, और गुमराह न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर। या इलाही तू हमें आमिली कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। ओ पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उनकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ما ستاسو مخکې چې د قرآن پاک یو آیات دا ولوستو، الله رب العزت په دې خپل برکتی کتاب کې فرمایي یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان خاوندانو چې دا کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. په کلمه باندې پیسې نه راځړنې وای، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اے مسلمانانو چې کلمه ویل دا اسلام کې داخل شوی، نو اتقوا الله، بچانو یریږي نه الله، بچانو یریږي نه الله نو یریږي. دا وایي هر نواز باسي من باندې تاسو کې چې دا خیر ورسته تاسو هم د وی په دې پته لګی دا چانو یریږي دا الله رب العزت نو یریږي. وکونو او شی مع الصادقین، سره د رښتونو خلک. الله رب العزت فرمایي چې تاسو د خدای نو یریږي، دا الله نو یریږي او د رښتونو خلکو سره شي. نو معلومه ده شوا چې د دروغجنو خلکو سره مکی. بل ځای الله رب العزت چې کله د مؤمنانو د ټولګي ذکر کوي، نو یو پکې خصوصي ذکر کوي والصادقین والصادقات. په دې مؤمنانو سړو کې رښتونی سړي دي، او په دې زنانو کې پاک دامنې مؤمنانې او دروغ نه ویونکي زنانه دي چې دروغ نه وایي. بل ځای الله رب العزت دغه شان په قرآن کې ډېر ځای دا هغه خلکو صفت بیانې چې کوم خلک رښتونی او د اسلام ټول بنیاد پر رښتیا وایي. اوس یو کس په خوله باندې لا اله الا الله او د په سچ سره یو د زړه نه ومنل، پر رښتیا د زړه نه ومنل، ودا مسلمان. اوس که یو کس ډېرې کلمې وایي چې لا اله الا الله، سر پیرې وایي، 2000 وایي، 15000 وایي، خو ایمان یې بنیا سے په دروغ وایي، نو دا کس که بس د ایمان بنیاد هغه په سچایو په رښتیا وایي. د دې وجې زمونږ او ستاسو ښکلي محبوب رهنما سید الانبیاء والمرسلین باعث تخلیق کل کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی وی ان الرجل لا یصدق کلنا، وی دا انسان چې دی رښتیا وی 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 تر دې چې د خدای په دربار کې دی رښتونی ولیکلی شي. د خدای په دربار کې څه ولیکلی شي؟ رښتونی. بس موږ د خدای نه دا غواړو، الله دې پکې راوړي. نو یو کس یو بنده رښتیا وی 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 تر دې چې د خدای په دربار کې څه ولیکلی شي؟ رښتونی. او یو بنده هغه دروغ وی وی تر دې چې الله رب العزت په خپل دربار کې دروغجن شي. الله دې وساتي.
نو اوس دې باندې کې کوي نور بل څه کې بلاګای بل څه کې خو د دې د الله په دربار کې دروغجن لیکل شوی الله هم دوسات سخت خبره ده سخت بل حدیث کې راځي وی دا هغه کس د وقتی عبادت نه قبلېږي کوم کس چې دایمي عبادت نه کوي دا هغه کس وقتی عبادت د هغې څه اثر نشته فرضیت یې نه ده هغه فرض چې هغه وقتي ته وروي هغه نه قبلېږي تر څو چې ده د دایمي فرایضو خیال نه ساتي اوس دایمي فرض څه دی او وقتي فرض څه دی وقتي فرض دا دی چې د ماسپښین لمونځ ظاهر شي نو د ماسپښین لمونځ قطع لازمي شي او دایمي فرض څه شي دی چې په ټوله زندګۍ کې په هر وخت کې د الله وحدانیت منل په ټوله زندګۍ کې په هر وخت کې رښتیا وایي دا څه شی دی دایمي فرض دی په هر وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت منل که معمولی لحظی لم ته اخوا دی خواشي معمولی لحظی لم د عقیدې د توحید کې ستا فرق راغی معمولی لحظی لم تا پرشتي ونه منلي معمولی لحظی لم چې دی تا د جناتو د کم چې هغه چیزونه چې په قرآن او په حدیثو ثابت دي د هغې نه د انکار وکړو دا دایمي فرایض دي نو بیا ته کافر کېږي چې کم د ژوند سره تړلې داسې دایمي تعلق ساتي او کوم چې د وخت سره تعلق ساتي نو دا موقوف دی په دایمي فرض باندې نو د دې وجې همیشه زندګۍ کې په رښتیا وایي الله دې توفیق راکړي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم احادیث وي ان شاء الله دا خبره ځان سره بنیادي یاد وساتئ چې داسې خلک وي هلکه د احادیثو د اثر د ختمولو دپاره تا ته به وي چې صرف د بخاري او مسلم روایت راته ووایه نو دا ډاکوان د احادیثو دي ښه دا خبره یاد وساتئ ځکه چې دوی د نورو احادیثو اثر ختمول غواړي خو بیا هم الحمدلله چې هغې کې حدیث وي نو د هغې نه لاندې بس بیا ساجت دی چې سړی وي داسې نو د هغې نه به حدیث وي د بر نه به انشاءالله وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی د ابن مسعود نه روایت رضی الله تعالی عنهما وی قال ان الصدق يهدي الى البر یقینا دا رښتیا چې دی دا لار ښیي سړی سموي روانوي یې د نیکۍ طرف ته د څه طرف ته د تاسو پېژنئ لن تنالوا البر بر نیکۍ ته ویلی شي ټول نه پېژنئ نو دا رښتیا چې دی دا سړی د څه طرف ته روانوي د نیکۍ طرف ته د نیکۍ لار ورته ښیي بیا دا نیکي څه کوي وان البر يهدي الى الجنه او دا نیکی چې دا سړی ته لار سموي په سمه لار کوي د څه طرف ته د جنت طرف ته د جنت لار ورته ښیي رښتیا به دا د نیکي وښیي او نیکي به دا د څه وښیي جنت وښیي الله دې را نصیب کړي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو ته حدیث وي وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا او یو بنده رښتیا وی تر دې چې د الله په کتاب کې دې څه ولیکلی شي رښتونی بیا خپل محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي وان الکذب او یقینا دا دروغ چې دی یهدي الی الفجور دا لار ښیي سړي ته د ګناهونو طرف ته او فجور نه بیا د فاجر معنی راځي یو پکې دا دی چې په اعمالو او په اقوالو کې فرق وي د خولې نه یو څه دوړوي په زړه کې بل څه په خولو او د خولې نه مکثر چې دی غلط الفاظ دوړوي چېرته به کنځلې کوي چېرته به بد رد وایي چېرته به څه وایي چېرته به څه وایي نو دا دروغ چې دی دا لار ښیي د څه طرف ته د فجورو طرف ته او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وان الفجور یهدي الی النار او دا فجور چې دی دا بیا تا ته لار ښیي د اور بیا د اور ته رسوي نو دروغ د څه ته رسوي فجورو ته رسوي اعمالو اقوالو کې به د فرق راځي ګاډې واډې به وي کنځلې به کې مشر سړی وي او کنځلې به 24 घंटे کې الله کا ته خاطر وکړه الله قرآن کې وي بئس الاسم الفسوق بعد الايمان چاته غلط نوم اغستل دا د ایمان نه پس د ټولو نه لویه ګناه ده څوک وایي الله رب العزت فرمایي
نو بیا دغه فجور تا ته لار ښیي د اور. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند الله کذابا. یو بنده دروغ وی تر دې چې د الله په دربار کې دې دروغجن ولیکل شي. الله دې وساتي. متفق علیه د بخاری او د مسلم روایت دی. تر دې چې د الله په دربار کې دې دروغجن ولیکل شي دې بنور نه کېږي خو د الله په دربار کې بس لیکل شوی یا دروغجن. الله دې وساتي. احتیاط پکار دی. ها په گفتار او په کردار کې فرق نه دي ساتل پکار دی. ودی یو صوفي چې دی هغه د رښتیا او تعریف کوي چې صدق څه ته ویلی شي. وایي چې ستا اقوال او افعال یعنی ستا کړو او ستا د خولې خبرې دا یو شان شي دي ته رښتیا ویلی شي. په خوله یو څه وی په خوله خندا په زړه کې ټک د پاسه برګې مسلمان اول. په خوله خو یو څه وی په خوله لا اله الا الله وی. د ورځې شیخي او د شپې بیا څه کې پردي مالونه. نو دک کیسې نه چې د خولې او د بدن افعال دا برابر شي دي ته رښتیا ویلی شي. بیا کله ناکله یو کس د رښتیا خبره وکړي نو دا کمال دی چې اخره پورې په دې ودرېږي. د رښتیا په خبره به بیا ولاړ. حدیث کې راځي عمر رضی الله تعالی عنہ ته خلکو مطالبه وکړه چې ته د مسلمانانو امیر او خلیفہ جوړ شي. عمر رضی الله تعالی عنہ وی زما د خدای په ذات قسم وی چې عمر به د هغه خلکو مشري ونه کړي چې په کوم خلکو کې ابوبکر بشان شخصیت موجود وي. او دا ثابت هم تر اخري سلګې پورې چې ابوبکر صاحب موجود نو د هغه د خادمانو بشان کار وکړ. دا فرشتیا او خلق والا د رښتیا او بنفس. یا نور علما ابن المنذر رضی الله تعالی عنہ دا د انس رضی الله تعالی عنہ ترو د انس رضی الله تعالی عنہ دی په غزوه بدر کې نو شریک شوی. نو ډیر افسوس ورته. بیا خلکو ته وی کو خدای موکرا وستا نو د دې کفاره بزاده خدای موکرا کړه نو د دې کفاره بادا کوم چې کله د احد موقع شو نو دې د سره یو صحابي حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ هغه ته وی سعد وی ما ته د جنت خوشبوئی راځي. ناباز خلک وی او دا پلان کې وی چې دا من کاکا ستاد لیدل نه دي. صحابي دی وی صحابیم دروغ وی وای کاپا پیوله صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی سعد ما ته د جنت خوشبوئی راځي. نو په جهاد باندې ورګټ شو تر دې چې په هغه ځای کې شهید شو او جنت ته نو په خپل وعده باندې ټیک پاتې. نو د دې وجې رښتیا ویل دا لازمي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و یو بنده د الله نه چې په رښتیا سره سوال وکړي چې خدای پاک مرګ د شهادت راکړي. د شهادت خو ډېره لویه مرتبه ده. ډېره لویه مرتبه په رښتیا سره چې سړی سوال وکړي. موږ اکثر سوال نه کوو په رښتیا نه کوو خفه کېږي معنا هسې په خوله باندې اکثر سوال کوو د زړه نه کوو. و یا یو کس به سوال کو چې خدای پاک مرګ د شهادت راکړي. خبر ده خدای پاک مرګ د شهادت راکړي. نو بس هغه غریب خو بس سوال واسه عادت شو د خلکو عادت غواړي باندې سوالونه مور او پلار مو بخیو استادانو بخیزه ته یو پر پړای یاد کړی اصل نه غواړي. نو دی غریب چرتا د خیبر طرف ته یا کوم ایجنسی طرف ته تللی نو بس د شیعاګانو د سنیانو جګړه وه خدای بیا ساته. نو چې هغه د منځ کې اګاډي ګیر شوي یو د یو طرفه هوا به یا قبایل خلکو غټې غټې وسلې په یو بل استعمالوي. دم د خلکو هم د ګاډي نه دانګلي دم دانګلي څوک یو خوا تخته څوک بل خوا تخته دی د نر زوی چرتا په منځ کې د روډ سره کند واغې ته دانګلیای کې پټ شي. نو چې هغه بره به مراګټ نه دا پاسه بم ته دی خو بم ته دا پاسه بره به مصلحي غډه دی دا پاسه دی د خدای ته لاس چت چې خدای دې په رحم دې کاندي نو باسه بیا مې د خدای خله ماته کې د شهادت مرګ مې درنه وغوښته. نو کیسه دا د زړه نه بغواړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
وی چې یو کس په رښتیا د الله نه د شهادت مرګ وغواړي نو که دی په بستره مړ شو نو خدای پاک دله منازل چې دی دا د شهدا ورکړي. صحیح ده؟ نو په رښتیاو کې به اخوا دېخوا نه کوو، رښتیا خبره به کوو، الله به د هغې اجر راکوي. ښه دروغ به نه وایي، دروغ ولې د خدای ډېر ناخوښه، ډېر ناخوښه. یو خبره سړی دروغ وکړي که نه، حدیث کې راځي یو میل ته د رحمت فرشته لرې وتښتي، یو میل ته لرې وتښتي. او موږ ته ځکه هغه ته بوی دونه بدبوی ده د خولې نه لړې، موږ ته بدبوی ځکه نه ښکاري ده، موږ خو عادت یو پکې لګیا یو. موږ په موبایل لګیا یو هلکه دا بعضې دروغ خدای چې بې لذته دروغ دی هلکه کم دی بس یو سیکنډ کې درو رسېد، دا ګناه ده. څنګه یو سیکنډ کې رسې الوځي هلکه بس پنځه کم ځای مایارو سره یم ښه او ناس په لاسواړیانو کې. حدیث کې راځي حضرت اسما رضی الله تعالی عنها یو پیر ماشوم ته وی ته راشه هغه راته نه وی ته راشه بیا تاله څه در کوم څه خواږه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایي خواږه به ورکې که نه؟ وایي ورته یا صاحب څنګه ولې ښه دی وایي که دا نه ورکې ګوره دا بیا په دروغو کې راځي. موږ څه بایزید بستامي رحمه الله یو پیره د چا نه د تصوف دپاره ته یعنې څیزونه یې حاصلول. امام بخاري صاحب باره کې راځي هغه اس ته چې دی نو داسې لمن نیسي نو خلک هغه اسې عادت کړي وغیره چې راشي جولې ورته داسې کوله او د یو میاشت مزل کړو. د امام بخاري صاحب باره کې داسې راځي نو چې دی کله ور ورسېد هغه چې اس راټینګو نو جولې یې پرېښوده د ورتي تا سر خو جولې کې څه نه تا سر خو څه ونه و یا دا خو میاشتې دی راټینګو او واپس روان یو میاشت مزل یې. امام بخاري صاحب باره کې دا راځي چې هغه ورله دا وایي چې صاحبه ته خو ده سره اس سره دوکه وکړه، هسې نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ما سره دوکه وکړي. ګوره اس سره یم دا سره ایوه دی دومره تقوا کوي. او د بایزید بستامي رحمت الله علیه باره کې راځي د بایزید بستامي صاحب باره کې دا راځي وایي چې دی هغه له ورځې راباندله احادیث یې د دم حاصله ده، تصوف هم لوی امام دی، وي هغه قبلې طرف ته توکاڼې توکړي. نو ده ورته ووی چې ته خو د قبلې خیال نه ساتې هسې نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې بې احتیاطي وکړي. حدیث کې راځي وایي چې څوک قصدن عمدن قبلې طرف ته توکاڼې توکي نو دا او د په نیت د ذلت یې توکړ نو دا لاړې توکاڼې به د قیامت په ورځ د ده په تندي باندې پراتې. الله هم دې وساتي. نو دې وجې رښتیا ویل پکار دي. دا دروغ معمولي د موږ ته معمولي خبره ښکاري خو خدای پاک پې فخر کوي، فخر یې سخت دی. الله رب العزت موږ د دروغ نه بچ